أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله او باز د خلقنا هاغ سوق دی چه عبادت کوي د الله تعالی علا حرف پغاړ باندې په طرف باندې یعنی په شک سرا فإن أصابه خير اطمأن به پس کچرتا ورسیگی دتا سخیر نو مطمئن شیده پا حقی باندے خوشحال شیده پا حقی باندے وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ او کچرتا ورسیگی دتا ستکلیب نو واپس شیده پا مخفل باندے یعنی الٹا وگرزی خسرت دنیا والآخرہ نقصانی شوی د دنیا د او اخرت د تاوان مندلے د دنیا کی او پا آخرت کی ذالک هو الخسران المبین او دے دا تاوان خکارا واضحا ظاہرا یدعو من دون اللہ رابلی دے بغیر دا اللہ نا ما هاغ سیزنا لا یضرہو چی تکلیف نشی رسولے دتا وما او هاغ سیزنا لا ینفعوہو چی پیدا نشی ورکولے دتا نفع نشی رسولے دتا ذالک هو الضلال البعید ددا گمراہی لرد حقنا یا ددا گمراہی جورا لویا یدعو لمن ضره اقرب من نفعه دے رابلی هاغ چالرا چه ضرر ده هغا دیر نزده ده ده نفع ده هغنا یعنی ضرر ده نفع نسیوا ده لبئس المولا دیر بد ده دغا دوست یعنی دغا مطبوع دا معبود دا ولبئس العشیر او دیر بد دی دغا تابعین دغا کمبد دی بوتانو یعنی دغا تابداری کون کی او عبادت کون کی دی بوتانو ان اللہ یدخل الذین آمنوا بے شک اللہ تعالی بداخل کی ہاغ کسان چی ایمان راوڑے وعملوا الصالحات او عملونی کڑی دی نیک جنات باغنتا جنتنتا تجری من تحتها الانہارو چی بیگی بلاند دہغین نہرنا ان اللہ یفعل ما یرید بے شک اللہ تعالی کوي هاغه چی اواړي د کوم سیس چی ارادو کی من کان یظن سوک چی دا گمان کوي الله ینصره الله فی الدنیا والآخرت چی ہرگز بمدد ونکی اللہ تعالی دد سرا یعنی د نبی علیہ السلام سرا دنیا کی او پا آخرت کی فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ نو بس اگددی کڑی دے یو رسی پا طرف دا اسمان ثُمَّ لْيَقْطُعْ بیادی کٹ کی دے رسی لرا فَلْيَنْظُرْ پس ودی گوری سوچ دیوکی فکر دیوکی حل یذہبن کیدہو چی آیا ختم کرلو دے چل ددو دے تدبیر دے فریب دے مکر ددو ماہا غسیز لرا یغیز چی دے یغس کڑیو وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ او هم دق رنگ نازل کرے دے منگ دا قرآن پاک آیات بینات آیتنا واضح واضحا
وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيد او بیشک اللہ تعالی ہدایت کوي هاغه چاته چې وغواړي ان الذين آمنوا بیشک هاغه کسان چې ایمان راوړي والذین هادوا او هاغه کسان چې يهوديان دي والصابئین او هاغه کسان چې صابیان دي بيدین دي والنصارى والمجوس او هاغ کسان چې نصرانیان دي او مجوسیان والذین اشرکوا او هاغ کسان چې شرک کړي دي هغوی ان الله يفصل بینهم بیشک اللہ تعالی بفیصلو کی پمینز د دوی کې یوم القیامه پورز د قیامت ان اللہ علی کل شیء شہید بیشک دے اللہ تعالی پا ہر سیز باندے گواہ یا دے اللہ تعالی پا ہر سیز باندے عالم پوہا لدن کے حاضر ناظر الم تر ان اللہ یسجد لہو آیا گورنتو آیا پتنشت دیتا تا ان اللہ چ بیشک اللہ تعالی یسجد لہو سجد کوي د بارا من هاغ سوک فی السماوات ومن فی الارض چی دی پا اسمانونو کی او هاغ سوک چی دی پا زمکا کی والشمس والقمر نور او سپگمئی والنجوم والجبال ستوری او غرنا والشجر والدواب ونی او زند سر جاندار ساروی وکثیر من الناس او دیر شید خلقنا وکثیر او دیر ششتد د خلقنا حق علیه العذاب چی ثابت شوه دے پا حغی باندی عذاب ومن یهن اللہ او چالر چی سپکی اللہ تعالی چالر چی بدبخت کری اللہ تعالی فما له من مکرم نو پس نوی بیا د پار سوک عزت ورکو انکے یا نوی د پار بیا سوک سعادت ورکو انکے ان اللہ یفعل ما یشاء بیشک اللہ تعالی کوي هاغه سچ اواړي هذان خصمان اختصموا فی ربهم دا دوڑلی جگڑ کونکے اختصموا فی ربهم جگڑ کوي دوی پا بارد رب خپل کے یا جگڑ کوي دوی پا بارد دین در رب خپل کے فالذین کفروا پس هاغ کسان چی کفر کڑے قطعت لهم ثياب من نار جوڑ کڑلے شوی دی کٹ کڑلے شوی دی د دوی د پار جامع دور یصب من فوق رؤوسهم الحمیم اڑولے بشی د پاس د سرونو د دوی گرمی اوبو اشیدلی اوبو یسحر به ما فی بطونهم ویلی بشی پا دغی اوبو سرا هاغ سچ دی پا خیٹو د دوی کے والجلود او سرمنے ولهم مقامع من حدید او وی بد دوی د پار گرزنا غٹ غٹ پلکنا من حدید د وسپنے کلما ارادو ان یخرجو منها من غم ہر کلچ دوی ارادو کی چراوزی دوی د دغی ورنا من غم د دیر تکلیف د وجه اعیدو فیها نو واپس پکڑلیشی دوی دغی جہنم کے وذوقوا عذاب الحریق او وسکی تاسو عذاب دا غسوزون کی ور